زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خو ډېرې زیاتې بیبیانې وي، خو په دې کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته چې الله پاک کم خصوصیات ورکړي وو در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته الله پاک څومره ښکلي خصوصیات ورکړي وو چې تاسو ورې حیران به هم شئ او دا ویډیو مخکې ضرور د ثواب په نیت باندې شریکه کوئ نور ملګرو سره او کمنټ کې به سبحان الله او ماشاءالله ضرور لیکئ. ډېر ټایم نه ویسټ کوو، راځو کوم خصوصیات چې الله پاک حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ورکړي وو هغې کې صرف اووه خصوصیات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم، نو ویډیو ضرور وګورئ. جی ټول ډومبنی چې کوم خصوصیت الله پاک حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له ورکړو نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تصویر د واده نه مخکې چې کله زموږ د خوږ نبی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره واده نو شوی نو د واده نه مخکې د حضرت عایشه تصویر چې کوم دی زموږ خوږ نبی ته الله پاک د ریشم په یو شنه کپړه باندې خولی مطلب د واده نه مخکې حضرت عایشه رضی الله عنها تصویر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک ښودلی یو خدا خصوصیت حضرت عایشه له حاصل جی. دویم غټ خصوصیت دا جی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ټول ښځو کې حضرت عایشه رضی الله عنها چې کومه وه دا کنواري وه. دې نه علاوه زموږ خوږ نبی چې څومره هم بیبیانې وي جي نو هغې کې مطلب کونډې به وي، کونډو سره به زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره واده کړی، صرف حضرت عایشه رضی الله عنها چې کومه وه دا پکې کنواري وه جي. دریم نمبر خصوصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دنیا نه رخصت کېدو نو هغه وخت د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سر مبارک چې کوم هغه د حضرت عایشه رضی الله عنها په ګود کې مطلب زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د وصال وخت راغو او د دنیا نه هغه رخصت کېدو نو اخرنۍ ساګانې مبارک زمون خوږ نبی د حضرت عایشه رضی الله عنها په غېږه کې ایشتلې وي جي. دا څونه غټ خصوصیت دی. څلورم نمبر خصوصیت د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم قبر مبارک د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په حجره کې جوړ دی جی. دا کم مسجد نبوي چې کم دی دا د حضرت عایشه رضی الله عنها حجره وه، په دې کې بیا زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قبر مبارک جوړ شو او تر قیامته پورې به دغلته د فرشتو رش وي جي. په دغه ځای کې کم ځای کې چې زموږ د خوږ نبی روزه مبارک ته نو دغه ځای کې به تر قیامته پورې د فرشتو رش وي چې دا د حضرت عایشه رضی الله عنها حجره وه جي. تر قیامته پورې باغې کې فرشتې راځي خامخا د خوږ نبی سلام ته جي. پنځم نمبر چې کوم خصوصیت ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم وحی چې کومه وه د حضرت عایشه رضی الله عنها په بستر کې هم په خوږ نبی باندې وحی نازل شوې ده چې دا خصوصیت صرف د حضرت عایشه ته حاصلو. بلې بیبي سره چې کله د مون خوږ نبی به ناست نو په هغې باندې وحی نه وه نازله شوې په خوږ نبی باندې، صرف د حضرت عایشه په بستر کې په خوږ نبی باندې وحی هم نازله شوې ده. شپږم نمبر خصوصیت چې کوم په قرآن پاک کې د حضرت عایشه رضی الله عنها حوالې سره الله پاک دغه پاک دامنۍ باندې پوره دوه رکوع چې کوم دي نازل کړي دي په قرآن شریف کې د حضرت عایشه پاک دامنۍ حوالې سره الله پاک په قرآن شریف کې دوه رکوعګانې پوره نازل کړي دي. اووم نمبر چې کوم خصوصیت دی او اخرنۍ په دې ویډیو کې چې کوم تاسو سره زه شریکوم داسې خو د دنیا خصوصیات دي خو دې ویډیو کې صرف اووه زه تاسو سره شریکوم چې اووم نمبر دا دی الله پاک حضرت عایشه پیدا کړې وه او هغه ډېره پاکه پیدا کړې وه. حضرت عایشه الله پاک ډېره پاکه پیدا کړې وه او دغه پاکه هستي چې کوم دی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک ورکړه لکه دومره غټه هستی وه چې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښځه وه جي حضرت عایشه لکه څومره غټ خصوصیت شو ده. نو دا اووه خصوصیاتو په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کول. ویډیو ضرور د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.